پیغمبر وای محمد رسول الله کما په قرآن کې لگا تبدیلی را وستله، کما د الله په قانون کې لگا تبدیلی را وستله، الله به مال عذاب را کوي. څومره سخته خبره. او قانون پر پارلیمنٹ کې تبدیلی په قرآن کې راولو هیڅ هم نشته. مولا ناست او اندغه وای چې یره دا قانون جدا خبره خیر دی، دغله لپاره قانون جوړو، یره د زناکار لپاره قانون خو الله را لېږلی که ته مولانا په دې قانون نه پوهېږي چې موږ اسمبلي له ته ولګلې پاګړې هم در په سر کړو، خو د الله قانون ورته په اسمبلي کې بیان کړه که نه تا خو زموږ نه ووټ اخیستی په اسلام د الله په قانون، ته ولې قانون د هغوی سره جوړوي؟ ته ولې ووټینګ کوې په قانون باندې؟ ستا سره قرآن نشته، الله را قانون نه را لېږلی، خو دا ورته ووایه که نه چې قرآن کې الله دا ویلي. ولې په اسمبلي کې یهودیان ناست دي، آیا انګریزان ناست دي؟ ته خو وایې چې په اسمبلي کې اسلام راولم، خو دا قرآن ورته ووایه که بیا د مولانا ورسره امي ولی شي. 15 کاله مولانا تېر کړي خو یو قانون ورکې نافظ نه کړي. څه معنی؟ هلته فیصلې په قانون نه په اکثریت کېږي، چېرې چا ډېر ووټونه د هغې خبره پس کېږي، نه هلته مولانا ګوري او نه علامه ګوري، هلته زیاتې اکثریت ګوري. 2 ښځې یو مولانا، 2 ښځو خبره د مولانا نه زیاته وي. یو طرف له ښځه ولاړه ده خو د هغې ټول ووټونو والا چې څومره دي ښځې کنجرې دي یا سیکڼې دي، خو 100 ښځې مولانا ووټونو له ولاړ دی، ماشاءالله ښایسته سړی دی او ډېر بهترین علما ووټونه ورکړي، خو یو عالم کم دی. یو طرف له ټولې ښځې دي، یو ښځه زیاتره، بل طرف له ټول علما دي، یو ښځه ورباندې زیاتره، ووټ به څوک ګټي؟ ښځه که مولانا؟ ښځه. د یو ښځې ټول علما ختم کړل، حالان کې په شریعت کې یو ښځه د 2 سړو برابره ده، یاره عالم نه ټوله دنیا لاندې ده. قرآن فرمایي عالم عامي برابر نه دي، ښځه او نر برابر نه دي، او د یو ښځې د وجې نه ټول علما یې ختم کړل. دې ته ویل کېږي جمهوریت. دا زموږ په ملک کې په ټوله دنیا کې روان دي.